مقصد د تخلیق کائنات دی، د کائنات د پیدا کولو مقصد د الله تبارک وتعالى معرفت دی. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انسانان او جنات دي لپاره پیدا کړی شوی دي چې د الله رب العالمین عبادت وکړي، ليعرفون د الله جل شانه معرفت حاصل کړي، د الله جل شانه ذات پیژني. او بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر په دې انداز سره وشو چې زه تاسو طرف ته يرونکي او زيري ورکونکي. اوس په دې آیت مبارکه کې آیت نمبر 3 کې الله جل شانه موږ او تاسو د ترغیب راکړي چې تاسو د الله رب العالمین په حضور کې استغفار وکړئ، او دیم دا چې دغه په حضور کې توبه وباسي. نو د استغفار او د توبې د برکت به تاسو ته خپل ژوند بدل کړي تر خپل مقرره مدته پورې چې څومره تاسو عمر دی دغه عمر به الله تبارک وتعالى تاسو ته خیسته ژوند درکړي. او بیا هر انسان ته هر نیک ته دغه د نیکی مطابق الله تبارک وتعالى فضیلت ورکړي او درجه ورکړي. او بیا چې کوم خلک نافرمانه وي نو هغوی لپاره تنبیه دی که تاسو مخ واړولو نو د الله جل شانه عذاب نه یریږم زه په تاسو باندې د هغه ورځې لوی. نو فرمایي وان استغفروا ربکم، او دا چې بخنه وغواړي تاسو د خپل رب نه ثم توبوا الیه، بیا توبه وکړئ د هغه په حضور کې. یمتعکم، نو هغه به درکړي تاسو ته متاعا حسنا، سامان د ژوند ډېر ښه، الى اجل مسمى، یو مقرر وخت پورې. ویؤتي، او وربکړي هغه کل ذي فضل، هر خاوند بزرګۍ ته فضله دغه بزرګي. وان تولوا، او که تاسو مخ واړولو فاني اخاف، پس بشک زه یریږم علیکم په تاسو باندې عذاب یوم کبیر، د لوی ورځې د عذاب نه. وان استغفروا ربکم، دا چې بخنه وغواړي تاسو د خپل رب نه. استغفار او توبه دا دوه سيزونه داسې دي چې دا هر وخت یو مسلمان لره اهتمام سره پابندۍ سره کول پکار دي. استغفار سره جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې کوم مسلمان بندا کثرت سره استغفار کوي الله تبارک وتعالى د هر غم نه بعد حفاظت کوي او د هر مشکل نه بعد د وته لار وباس او د هر قسمه پریشانی نه بعد حفاظت کوي. استغفار جمله مسائل چې کړه د مسلمان وی الله تبارک وتعالى هغه په استغفار سره حل کوي. څنګه چې حضرت سیدنا حسین رضی الله تعالی عنہ تشریف فرما دي، مرګري ناشته اصحاب ناشته، یو کس راځي چې حضرت ما ګناهونه ډېر زیات دي، صدا سي عمل راته وخی چې الله جل شانه ما ته ما ګناهونه معاف، او ته فرمایي چې استغفار کوه کثرت سره. دي کې بل کس راغی، حضرت یو سوال مې دی هغه دا چې باران قحط دي، بارانونه نشته، خشکی ده. حضرت سیدنا حسین رضی الله عنه فرمایي چې کثرت سره استغفار کوئ. دي کې بل کس راغی چې حضرت زما اولاد نشته، نارینه اولاد مې نشته. حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي چې ته کثرت سره استغفار کوه. بل کس راغی چې حضرت زما باغات دي، فصل کمزوري کیږي، میوي، فرمایي چې استغفار کوه. نو دي کې یو سائل تاسو کو چې حضرت تاسو مختلفو افراد ته یو وظیفه خو چې کثرت سره استغفار کوي، یعنی د ګناهونو معافی لپاره تاسو استغفار وکړه، دا شان دي باران رحمت لپاره تاسو استغفار وکړه، نارینه اولاد لپاره تاسو استغفار وکړه، د اوبو کمی لپاره، د فصل لپاره تاسو استغفار وکړه. نو د دې ټول مسایلو لپاره یو استغفار څنګه دی حل کیدی شي؟ حضرت سیدنا حسین رضی الله تعالی عنہ نواسه رسول جگر گوشه بتولو، د امام الانبیاء د جگر ټکړو، د دوانو جهان سردار نور نظر، او د الله د محبوب پیغمبر هغه علم حضرات حسنین کرمین ته منتقل شو، او د حضرت سیده فاطمه الزهرا د جنت د زنانو سیده نساء اهل الجنه، د جنت د زنانو سردار دغه په غیږ کې دوی را لوي شو. نو د علم او عرفان نه د دوی سینې ډکې. نو حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ ته جواب کې فرمایي چې تاسو قران کې ګورئ نه چې الله تبارک وتعالى د نوح علیه السلام واقعا ذکر کوي، هغه کې فرمایي چې دوی ته وایي فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا، استغفار کوي الله تبارک وتعالى بس تاسو ګناهونه معاف، يرسل السماء علیکم مدرارا، استغفار کوي الله رب العالمین په تاسو باندې په شیبو شیبو باران کوي، او يرسل السماء علیکم مدرارا ويمددكم باموال وبنين، کثرت سره استغفار کوي چې الله رب العزت ډېر مال درکړي، او کثرت سره استغفار کوي چې الله جل شانه ډېر اولاد درکړي، نارینه اولاد درکړي، وبنینا نارینه اولاد درکړي، نارینه اولاد لپاره هم استغفار. ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا، کثرت سره استغفار کوي چې الله تبارک وتعالى باغونه درکړي او دغه شانتي نهرونه تاسو باندې جاری کړي.
د اوبو قلت ختم شي. نو ما چې دا استغفار وظیفه تاسو ته وښودله د قران کریم د سوره نوح نه او د دې آیتونو مبارکونه به تاسو وښودل، ځکه چې صحابه کرامو اهل بیت عظامو یو عمل یو منټ او سکند هغوی د قران کریم پر نه کې بتیریدو. حضرت سیدہ فاطمه زهرا رضی الله عنها به کور کې کار کوو، خپل کور کې دنه خدمت به کوو، په جبه باندې د قران کریم تلاوت به جاری او بیا به حدیث پاک کې راځي یو شپه د جمعې شپې وي او حضرت حسنین کریمین سملولو ودی کو او د سیو کو په منځ ودرېدو. 2 رکعاته موږ نو پر کړی چې د حضرت بلال حبشي رضی الله عنه د سحر اذان आवाज راغی، زر سلام وګرځو، دعا د پر الله شت کو چې یا الله ستاسو د جمعې شپې دومره لنډې شوې چې د فاطمه 2 رکعاته موږ پکې نه پوره کیږي. دا عشق خداوندی او عشق مصطفی او د نبی صلی الله علیه وسلم غنور نظر. نو بهر حال الله تبارک وتعالى فرمایي وان استغفروا ربکم او دا چې بخنه وغواړي تاسو د خپل ربنا کثرت سره چې کله مسلمان استغفار کوي د دې ټول رحمتونو مستحق جوړیږي، د هر قسمه شرورونه محفوظ پاتې کیږي. ثم توبوا الیه، بیا توبه وکړئ دغه په حضور کې کثرت سره توبه استل، کثرت سره بار بار خپل ګناهونو باندې د الله جل شانه په حضور کې توبه استل. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې التائب من الذنب كمن لا ذنب له، د ګناه نه توبه کول ول انسان داسې دی کوی چې سره ګناه کړی نه. نو چې کله دا کثرت سره استغفار وکړي او توبه وباسي نو الله رب العالمین یمتعکم متاعا حسنا، الله تبارک وتعالى به تاسو ته خپل ژوند د دنیا او د آخرت دواړه بدل کړي. د دنیا خپل ژوند بدل کړي. من يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه، پاکیزه ژوندۍ به الله تبارک وتعالى د نیک عمل د برکت درکړي. او بل ويؤتي كل ذي فضل فضله، د هر نیک انسان د مرتبه مطابق به الله تبارک وتعالى دغه د دنیا ژوند هم خسته کوي او د آخرت ژوند په خپل ځای باندې خسته کوي. د دنیا ژوند هم الله ولا خلق خسته کیږي نو دغه د نیک اعمال د برکت پر خسته کیږي. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری ہے. انسان په خپل فطرت کې سم نه دی، خو د عمل د برکت انسان ته مرتبه هم ملاويږي او د بد عمل د وجه انسان باندې زوال راځي.